دا حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑی بیزی لگے دے سرائی زما عزت مندو اللہ فیصلہ کا چی ابراہیم علیہ السلام خپل خلیل جوڑو سی جوڑو ما خپل خلیل دوستی جوڑو ما فرشتی اللہ توئی یا اللہ منگ با پیو ازمیخت کو دا آغا ازمیخت منگ لے اجازت راکا چی دا استاد ملگرتیا قابل دیم کن دے اللہ پاک و تفرمائی چی بالکل اجازت دے زما محترم دا گڑی بیزی لگے دے سرائی پیو زنگل کی ملائکی و فرشتہ راغا انسانی شکل کی دا سی پیو کانی باندے ادرے دا او سیو ویلی اللہ دا اللہ نمیوا اللہ پاک منگ پیدا کریو منگ دا اللہ سر پیار کو محبت کو تاسو جماعت تر آگلی تاسو دا اللہ سر مین دا زلگیم دا کم واز و نصیحت کو ما دا اللہ دا رضا دا پارا کوم تاسو دا اللہ دا رضا دا پارا اوری نو آغا فرشتی دا اللہ نم واخستو اللہ اس گوری چی دا ابراہیم علیہ السلام پزلکی سمر دا اللہ مین دا لکا سنگ موازین وی حی علی الفلاح اللہ اکبر وی کنوی نو دا منگ بانی امتحان دے چی منگ اللہ اکبر سر رارک جماعت روانی ہو کنا روانی آغا ورز یو زرگر سر ناستم نور علکانمو زد آغا وخلا زما عزت مندو چاپم سپک نگورم زیم دا با زمان اخی دا با زمان اخی دا با زمان اخی دا با اللہ تخوخوی واوری خواہ زبے سرد پٹکی سرد گیری بدیشم دکی با یو عمل دا سی چی پاغی بانی با اللہ تدا دیر نزدیوی و محبوب بی ایکنو کا لگ ساتھ بعد ازانو شروع آغا ٹامین علکان گیر اخریلی ایک دم یو بلتو ازان دی ازان طول ایک دمرا گرم گپی لگولیو او ایک دم خاموش شو میں اپرین شاو پتاسو شاو ولازی ویرو ولم ماویل زمانگ دا خاص خلقو محفلون مجلسو نئی آزان با شروعی سوگی پروام نکی او داو گورا طول علکان ناس تی طول پا گداسی اخکاری دا دین نلری او ماشاءاللہ آزان سمر قدر کی دا اللہ دا نوم قدر دے کنا دے دا اللہ دا نوم قدر نو یو پوڑی پلار تیریگی شراب خانی تروان دے پخواب ہر سڑی دا پڑکیوال پخوانو خلقو دا خوز دا رواج ختم شو نو چوی قتل دا اللہ نومی پیدا کو دا اللہ نومی پیدا کو صفائی کرلو او زمان عزت مندو پا پڑکی کی خوز لارے آگا پڑکے بے وستلو علت بے زمان عزت مندو یو دکاندار لور کو او خپل با شراب خانی تا دن نشو علت بے شراب و نشی تماشی بے کوئی دا دی زمانی یو لوی بزرگ فخود کی گوری چی دا اللہ دا طرف نا فیصلو شوا حکم شو چی لار سے پلانکی شراب خانہ کی زمان یو دوست ہے او تفاقی باندے زمان سلام ہوایا پا پلانکی شراب خانہ کی زمان یو دوست ہے او پاگی باندے زمان سلام ہوایا گوری خان دارا پاسی دو یرا چرتا شیطانی خوب پی شراب خانہ کی دا اللہ دوست سکی و بارحال ہر اشپے خوب کتو اندق خبرہ زورن ورکل لکی دلا کہ تا تا زمان سلام ورسو اپلان کی زما عزت مندو بیرا روان شو آغا زی ترا ورسیدو کس نے تپوسو کو جیرا داسی کس تے دادا نشاناتی دی اوی دا دے لک سات مخ کی دی شرفانی دا نشوی دا پٹکے مالا را کڑے چکل دا خبر واوری دا وی کی دیشی سڑی کی صفات وی دکا چی پٹکے مگورا وی دا معزز شیر دا ہم شرفانی تا دن نوی نن سبا خو غلط مخ کی بے آغا نسوار پچا پڑو کی خوستلوسی جبونو کی دستیابے بیشی اس وہاں زغل لاڑو نورم سسٹم کمزورے کی گی لگی ہے بس ناراستی شوالا مخ کی چپڑو کی بس اس اندسی جب کی منہ سب کفر خونا دے رازہ پکی نو آغا اپٹکے بے التیخی و پپٹکی کی دا اللہ نم نو چکل آغا رہو تو نو چکل دا دی بزرگ نم اوریدو نو دا نم اوریدو سر سنشل آڑالا چکل بار رہو تلو دے اوکتلو چی دا دم رلوی بزرگ ما پسی راغلے نو زما عزت مندو اغی سر سنشتنا لاړلا اور توی اشنا دارا توی چی کمال لی سکڑے دے کمال لی سکڑے ظالم دا اللہ سلام در باندې راغلے دا اللہ سلام سو کمال لی کڑے ہوئی رجی طول زندگی میں استا مخی تدا او بس صرف میں دمرا کڑی دی چی پلار را روانم او یوزے کی اللہ نم پروت رو چت میں کو صفا میں کو پدی پڑکی کی میں کی خوص ما سر بل معزز زینو بغیر دا پڑکی او دا تا دا اللہ دا نم قدر کڑے دے دا اللہ دا نم قدر دے
چې الله اکبر مؤذن وای مسلمانا ستا په زړه کې به د عشق او د مینې او د محبت اله پته لګي چې کله ته دکان پرېږدي ګاګ درته ولاړ وي ګاګ ته وې صبر کوه راځه مونځ کو بیا به سودا در کوم ورنه زه خپل کار کوه بل چا نه واله دلته به دې د عشق پته لګي زنانه په کور کې اوري لوښو ته ناسته ده لوښې وینځي وړه غږي هلته اذان وشو الله اکبر لوښې پرېږده وړه پرېږده کور جارو کې جارو پرېږده فوراً چرته متوجه شه مونځ طرف ته متوجه شه بیا وګوره چې الله بیړه پار کوي که نه پار کوي بیا وګوره چې الله ترقي در کوي که نه در کوي بیا وګوره چې الله دله دا بند کارونه روانوي که نه روانوي روان کارونه دله ترقۍ ته رسوي که نه رسوي وی پروت په غفلت کې مسلمان ځان بیدار کا څنګه چې دنیا له هوښیار دین له ځان هوښیار کا په دین خو نه پوهېږو په دنیا ښه پوهېږو سپینګیرې نه سپینګیرې کمزورې پنجهزارې داسې پېژني دا د اصلي دی که اصلي دی خو چې نه پوهېږي سبحانک اللهم او زما عزتمندو مونځ به هم دومره ګډوډ وي قرآن به هم ګډوډ وي د هغې به هېڅ غم نه نو خبره ما ده الله د نوم نه راونیوله چې د الله د نوم موږ سره قدر نشته عشق نشته محبت نشته اوس عاشق د الله نوم واورېدو موږ معشقاني که ما تاسو ته ویلې چې یوه ښایسته جینۍ په یوه لار روانه وه یو هلک چې ورته وکتل نو فوراً به د ده زړه ترې نه لاړو کونډه یې واچوله بس ده پسې روان دی هغه جینۍ مخکې ده او دا ورپسې دی هغه جینۍ ورپسې مخ راواړولو اخیراً بچیه څه راپسې څه چل دی وی خوښه شوې مې وی څه دې خوښ دی وی ستا دا مخ چې مې وکتلو بس زما اړه چې کم دی بس لیواله شو وی ښه وی زما به څه حسني وی سړی زما یو خور ده اوس ما پسې وروسته را روانه ده وی د هغې حسن چې دې وکتو نو بس لیونی بغرې به شي وی ښه کم ده چې څنګه هغه مخ اړولی ده ترې نه یو څپېړه پورته کړې ده ترې یو څپېړه ویستې ده د دروغو داویدار مه جوړېږه ستا که ما سره مینه وې زمانه به دې بل طرف ته مخه نه اړولې چې مې د هغې لږ تیل میل ولګول اخوا دې مخ واړو دا خو د دنیا مینې دي موږ او تاسو څنګه د الله لا اله الا الله وایي زه مسلمان یم څنګه مسلمان یې تا ته اذان کې آواز وشي حیا آجاؤ صلاح صلاح مونځ طرف ته راشه حیا فلاح فلاح کامیابۍ طرف ته راشه ته راځي نه راځو نو ابراهیم علیه السلام د چا نوم واورېدو د الله نوم چې کله د الله نوم واورېدو فوراً ورغې وی یاره دا نوم تا واخستو یا ما وا وی لږ بیا وانخلي زما دې زړه ته ډېر سکون میلاو شو دا نوم بیا واله او ورته وی علم به خو په یو شرط وی څه شرط وی څه به راکې ورته وی دا د ګډو بیزو دا رمه بدله درکم دا نوم بیا واله هغه بیا وی الله او د ده زړه ته سکون میلاویږي دا چیلو رمې وله ورکړه ورته وی دا نوم بیا واله او ورته وی بیا به څه راکې ورته وی دا د ګډو رمه به هم دله درکم هغه بیا وی الله دا بیا سکون کې کېږي ورته وی یو نوم دا بیا واله ده دا نوم لږ بیا واله ورته وی اوس خو تا سره سم نشته څه به راکې ورته وی د دې ګډو بیزو دپاره به شپونکي ته ضرورت وي هغه شپونکی به زه شم دا نوم بیا واله الله دا امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې وشو هغې نه پسې لقب ورکو خلیل الله داسې په اسانه باندې یو سړی لوی مقام ته نه رسی څلور لوی امتحانات په حضرت ابراهیم علیه السلام شي اور ته ور وغورځولو که ور ویې نه غورځو څنګه اورو هغه اور دپاره مرغۍ تېرېدی نه شوه هغه مرغۍ به د دې اور د تپ د لاسه زما عزتمند وریته شوه راوبغوته هغه اور ته څوک ور پرېوتو حضرت ابراهیم علیه السلام څه دپاره ور وغورځېدو د الله د رضا دپاره د الله د دین دپاره الهی کلمت الله دپاره الله ورته اور ګلې ګلزار هغه اور الله ورته ګلې ګلزار کو نن هم زما عزتمندو دا مونځ او دس دا روجا دا زکات دا قربانۍ دا موږ او تاسو ته هغه اور ښکاري دا د نفس خلاف کار دی خو په دې کې دننه چې کوم خیرونه دي دننه کومې خوشحالۍ دي قسم درته خورم د هغه خوشحالو نه ما او تا خبر نه پلار زوی ته وایي بچیا مونځ او دس کوه دی بالماضۍ نه څه جوړېږي دا تا د مونځ او دس خوند نه دی اخستی دا زوی ورته وایي بابا جانه تا د بالماضۍ خوند نه دی اخستی
وی ته لږ د بالماضي خونواله به وګوره پلار ورته وایي د مونځ او دس خونواله نو زه تاسو ته وایم چې یو پیره د عبادت خوند او لذت تاسو ته حاصل شو قسم پر رب العالمین په کروڑونو روپۍ والله کدا ورکوي بیا په کروڑونو روپۍ والله کدا عبادت یو منټ چاله ورکوي بیا وای شو چې کم خوند او مزه الله د شپې په تهجد کې خو دې دا والله د دنیا په یو شي کې هغه خوند او مزه نشته کم خوند او مزه د قران په تلاوت کې دا والله په یو شي کې هغه خوند او مزه نشته کم خوند او مزه په جمعات کې پناسته کې دا کم سکون د جمعات پناسته کې دی والله که په یو څه کې هغه خوند او مزه کم خوند او مزه د خپل مور او پلار چهرې ته قتل پنیت د عبادت قتل والله دا کم خوند او مزه ده نن خو هغه مور او پلار په کور کې تا ته ناستي نو بس خیر خیرت دی وی دی لم مرګ نه راځي مرګ ورله قیامت دی بس په کور کې راته ناستي او دی لا په بله راته را په غاړه دي هغه مور او پلار چې دا 15 شپږ بچي به ساتل نن 15 شپږ بچي راغړ شي هغه واړه مور او پلار بیا نشي سنبال هغه مور او پلار خدمت نشي کولی نو بهر حال حضرت ابراهیم علیه السلام منګ او تاسو په ملت د چایو حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام د الله د دین د پاره قسمه قسمه قربانو سره مخامخ شلو او الله پاک په ټولو امتحاناتو کې کامیاب کو نمرود سره مناظره وکړه نمرود چې کم دی التم پاتې راوستو نو نمرود سره بل علاج نو سیو کو خشاک راجمه کوي دا سړی سوځول غواړي یا جلا وطن کول غواړي د دې وطن نه وباسي یا یې وسوځوي دا سیده کنه چا سره مقابله نشي کولای په جګړه جوړه کی بیا نو زما محترم او ان شاء الله قرباني وکاو کنه ان شاء الله الله نه بغواړو ور سره کنه الله زما عزتمندو نیتونو ته ګوري نیتونو ته الله جل جلاله زمونږ او تاسو د نیتونو مطابق فیصله زما عزتمندو را لېږي چې څنګه دې فیصله کوي نو چې چاله الله وسور کړی دی ادي کوشش وکړي چې د پیغمبر علیه السلام د طرفه دې قرباني وکړي د رشتہ دارانو طرف نه دې پکې قرباني وکړي د غریبانو طرفه دې وکړي کنه د خپل ځان د طرفه خو وکړي خامخا نو دا غریبانان که قرباني کوي نو زما محترم او اول ځان ته وګوري که قرضدار وي نو د قربانۍ نه قرض خلاصول ابې ډېر بهتر خو به هر حال قرباني په هر هغه چا باندې واجب ده په چا چې سرسایه واجب ده ونیم توله سونه چې چا سره وي یا د دې قیمت چا سره وي په هغې قرباني واجب ده کومه وي په هغې قرباني نشته همدغه شان سپین زر 52 توله چاندي دا که چا سره وي یا د دې قیمت وي تقریبا 77000 روپۍ وغیره جوړیږي که دا چا سره نقد وي په هغې باندې قرباني واجب ده قرباني به کوي زما محترمو ما تاسو ویلې چې نن سبا دا خبرې شروع دي چې په ما قرباني کیږي او په ما نه کیږي او په ما کیږي او په ما نه کیږي نو ما تاسو ویلې بكل شعرة حسنه الله رسول فرمایي چې د هر ویښته په بدله کې یو نیکي ده نو سوچو کتا دا سروې ذبح کو والله دا ویښته تشمارلی شي ګډه چا ذبح کړله د هغې هغه وړۍ چې کومه ده هغه ویښته وګوره د یو یخته په بدله کې یو نیکي ده د قیامت په ورځ به پلار دله دا یو نیکي نه درکوي نو ته نه غواړې دا دومره نیکیانې ستا په عملنامه کې ولیکلی شي دا دومره ډېرې نیکیانې قسم په رب العالمین یو نیکي در سره د قیامت په ورځ کمه شوله دا به زما عزتمندو ستا د جهنم سبب جوړ شي یو نیکی د بدو اعمالو چابړې درون شو د نیکو اعمالو چابړې هغه زما عزتمندو سپک شو نو الله رب العزت با همدغه ویني همدغه زما عزتمندو کرونه همدغه غوښې همدغه څاروی دا به همغه د نیکو اعمالو په چابړۍ کې بدله واچي هغه چابړې بدله پې درون کړي ستا بیړه به پې پار کړي نو دا ټول زما عزتمندو زما او ستا پکې خیرونه دي په دې کې موږ او تاسو الله له څه ورکوو الله له غوښه لیږو الله له وینې لیږو نه جینه غوښې خو ته په خپله خورې په کور کې دې په فریج کې سنبال کړي
سٹور کړي ښه مضبوط ښه برابر وي مکمل واوره کوي پیش وي نو زما عزتمندو کوشش وکړو چې انشاءالله سٹور کو به نه په دې کې زما عزتمندو غریبانان یتیمانان کونډې رنډې زیات حق چې کم دی د رشته دارانو زمونږ ډېر بختور خلک دي زما عزتمندو چې رشته دارانو کرے نه لګي پردو خلکو کرے لګي وای دې سره مې نه لګي او پلانکي سره مې نه لګي او دې کرا دې تیر کال قرباني کړې و موږ له کومه را لګلې و او دا خبرې بنه کوو که چرته وایي زمونږ دا قرباني د الله د رضا دپاره ده او الله زمونږ دا قرباني قبوله کړي نو دا خبرې به نه په خیرات کې او نه زما عزتمندو په قربانۍ کې به کې که دا خبرې کوم خیرات کې راغلي کوم حجونو کې راغلي کوم قربانو کې راغلي زه ته قسم کوم نه هغه خیراتونه قبول دي او نه هغه حجونه قبول دي او نه دا قرباني قبول نو ما تاسو ته یو ټکی وکړو چې زما عزتمندو ښایسته څاروی یو هفته مخکې راوله 4-5 ورځې مخکې راوله د هغې ښه خدمت وکړه صفا سوتره ښکلی څاروی الله ته پیش کا چې ستا د اړه ورسره درد وکړي نو څنګه به الله نه قبلوي ما تاسو ته ونه ویلي چې هغه مولانا صاحب لکه د بچي غونته کې هغه ګډ ساتلی او ورته ادره بیټه ادره داسې ورته اواز به کولو داسې ځان پسې مخته کړی مو څه به یې راوړه بچو باندې هم تقسیم کو هغه ګډ له به هم ورکړو په دې نیت یې ساتلی و چې دا به زه الله ته پیش کوم او زما به داسې ورپسې دردېږي او خوړلی کېږي او زه به ورپسې جاړم او دا به زه چې کوم دی بیا بیټه په نوم سره او بچو به زما عزتمندو د رور په هغه سره به دا ګډ ته اواز کول او چې کله دا ګډ ذبح کولو نو پلار هم جړل او بچو هم جړل او مولانا صاحب هم جړل او بچو هم جړل وی رور راله لګی دی ذبح کوي رور مې ذبح کوي نو دا قرباني به الله نه قبلی په ایمان ووایه دا به الله نه قبلی نو کوشش به کوو انشاءالله چې موږ او تاسو هم زما عزتمندو لږ وړاندې د قربانۍ څاروی راولو او په نیت د عبادت د هغې خدمت وکړو چې الله رب العزت په دې معنی راضي شي چې دا به زما عزتمندو د الله د رضا دپاره به قرباني کېږي الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين